زمون خلی خدای قرآن لا پیدا کړی دی. زمون خلی خدای د احادیثو لپاره جوړې کړی دي. زمون خلی خدای د خو خبرو لپاره جوړې کړی دي. موږ به ښې خبرې کوو. موږ به قرآن او حدیث وایو. الحمدلله زمون مرګري چې کله شروع کی نو د قرآن آیاتونه او د هغې تطبیق او د هغې خوند احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ورسره اشعار په مختلفو ژبو کې نو هغې سره یو نور حسن یو نوره مزه پیدا شي. څنګه فارمي نو د هر یو شي ځان له د اسونو فارمي د اوښانو فارمي د کونترو فارمي د طاووسانو فارمي دا د علماو فارم دی. دې ته چې امي سړی راشي نو هغه عالم شي بیا د قرآن درس کوي او د دې نه چې ملا وځي هغه هم شي د دې نه چې مقرر او خطیب وځي هغه هم شي بیا بل څه ورځي نه بې د کانزلو. دا دې جماعت کې خدای دا کمال اچولی په دې جماعت کې الله دا تاثیر اچولی او دا به انشاءالله دا 3 ورځې تاسو ووینئ چې کوم یو عالم راځي نو ته وایې یاره د ډېر ښکلی بیان وکړه داسې بیان به بل څوک ونه کړي نو چې بل راشي نو ته وایې ته خو د هغه نه هم ښه بیان وکړو. هر یو به دلایل وایي د قرآن او د سنت کنزل به نه کوي. کنزل خو سپک خلک کوي. کنزل هغه څوک کوي چې هغه دا غواړي چې زما مور پلار ته د خلک کنزل وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تاسو کې یو تن دا غواړي چې د هغه مور او پلارو کنزلی شي؟ وی نه داسې به څوکي وی چې نو بل هغې ته کنزل کوي نو ستا هغې ته به کوي. موږ د شیخ القرآن کنزل نه دي ښیي ګینې موږ لا ډېر ښه کنزل راځي چې بیا پښتوني کوستان کې طالب ومه یو کوستاني طالبه د پښتون جمع شو نو هغه کوستاني کنزل ګل دې پښتونو مو ورته کنزل ګل په کوستانه کې او دوی وکړو چې په پښتو کې اړم شو. ستا داسې کومه ستا داسې که موږ نیولې ما ورته غلی غوندې غوږ کې ویم مړه هسې ځان ستړی کوي تا هم یې په پښتو کې کنزل کې هغه په کوستانه په پښتو پوهېږي نه. ما دې داسې وکتل ویړه خو به مې یخ شي که نو موږ لړۍ خور هم راځي او موږ له چې کوم کنزل راځي بیا بل چا له ګورې ورځي هم نه خو کنزل موږ سره نه ښایي. زموږ خولې خدای قرآن لا پیدا کړي دي. زموږ خولې خدای د احادیثو لپاره جوړې کړي دي. زموږ خولې خدای د ښو خبرو لپاره جوړې کړي دي. موږ به پې ښې خبرې کوو. موږ به پې قرآن او حدیث وایو او دا به انشاءالله تاسو وګورئ چې کوم یو عالم دې ځای کیني نو د هغه د خولې نه به د قرآن او د حدیثو شیبې رواني. ابن جوزی رحمت الله علیه یو ډېر لوی عالم تیر شوی. ابن جوزی تاریخ میں کود نو لیکلی و چې ابن جوزی رحمت الله علیه چې وکاله تقریر لاته نو خلک به یو ورځ مخکې راغلي وو ځای به یې نیولی و چې نږدې ورته ناست یم چې بیان یې واورم ده ته وګورم. د ابن جوزی رحمت الله علیه تقریر په 3 خبرو مشتمل و. یو دا چې هغه به کله تقریر کو نو هغه به د قرآن آیاتونه ډېر په خوند وي. دویم هغه به احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه په دلیل کې پیش کول او دریم هغه به اشعار د عربو وي اشعار به وي او په هغې به د خپلې خبرې تایید پیش کو. الحمدلله زموږ ملګري چې کله شروع کی نو د قرآن آیاتونه او د هغې تطبیق او د هغې خوند احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم او ورسره اشعار
په مختلفو ژبو کې نو هغې سره یو نور حسن یو نوره مزه پیدا شي. عرض مې دا کو زموږ مقصد د سنتو د پیغمبر اشاعت دی. زموږ مقصد د شرک او د بدعت رد دی، د رسومات باطله رد دی. زموږ مقصد د مسلمانانو او موحدینو اتفاق او اتحاد دی. د مغضوب علیهم او د ظالمین سره اتفاق زموږ مقصد نه دی. هغه موږ موږ کې وایو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دا هغه چا په لارو مه بیا چې هغه سره د علمه ګمراه شوي دي یا هغه حیران او پریشان دي. نو موږ اتحاد غواړو، اتفاق غواړو، خو د هغه چا غواړو چې هغه صحیح عقیده وي. دا هغه چا غواړو چې هغه په توحید باندې مضبوط وي. دا هغه چا غواړو چې هغه د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په سنتو باندې ثابت قدم وي. نو موږ د هغې سره اتحاد او اتفاق غواړو. موږ د مسلمانانو ملکونو کې امن غواړو، خصوصا زموږ ملک پاکستان. موږ وایو چې په دې کې امن وي، سکون وي. او یو خبره درته کوم، څوک به راځي وایي به یو څه وایي، څوک به وایي دا کفر دی او څوک وایي ځکه د کفر دا پتو دی ډېره خلک کوي. ما ډېر ملکونه کتلي دي خو د پاکستان په شانتې بل ملک نشته. ګورې بل ملک کې داسې اجتماع نشي کولی، بل ملک کې داسې درسونه نشي کولی. دا یو پاکستان دی چې په دې کې اجتماعات دي، په دې کې درسونه دي، په دې کې مدرسې دي، په دې کې علما او طلبا دي. نو چې دا ملک هم د کفر شو نو ما ته د اسلام ملک وښایي چې زه هغې ته لاړ شم او دا پرېږدم. او که نه که په دې ملک کې د اسلام کار کېږي نو زما مهربان د روانونو په ځای جوړ کا، د روانونو په ځای د بدای په ځای ښه ووایه، د بدې خبرې په ځای ښه ووایه. او دا د یرې خبره نه ده، دا د زړورتیا خبره ده چې ته دعوت چلې او په هغې کې ستا عقیده دا وي چې که هېڅوک را سره نه وي الله را سره مل دی او زما هېڅ پروا نشته. ما چې کوم آیاتونه ویلي وو په هغې کې هم الله دا وایي ان ولي الله الذي نزل الكتاب